المشایخ سلطان المشایخ حجت الاولیاء زینت الفقراء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید حسن المعروف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا دریم مجلس حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه را نقل کړی دی دا غي او دغه دریم مجلس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه هم د مانزه په متعلق باندې فرمایلی دی او د مانزه متعلق په دې امور باندې خبرې کړي دي چې مونځ کې تاخیر کول دا څونه ګناه ده، یعنی قصدن عمدن مونځ قضا کول دا څونه ګناه ده او دې کې څونه نقصان دی. بدقسمتۍ سره مونږ په داسې دور کې روان یو چې د تصوف او د طریقت په نامه باندې همدغه د تصوف او د طریقت د سالکینو بعضې زمونږ د اوصافو زمونږ د اسلافو چې کوم اوصافو د هغې جنازې وباسلې. هغه طالبان حق په دغه دور کې نشته چې هغه د الله د مینې تږي وي، د رسول د مینې تږي وي، د حق تږي وي، او بدقسمتۍ سره هغه شیوخ هم نشته چې طالبان حق ته هغه لار وښیي. هر کس بس خپل نغرې ګرمولو ته ناست دی، هر سړی د خپل شهرت پسې لګېدلی دی چې زما شهرت په څنګه زیات شي. هر سړی یو لالچ کې اخته دی، هر سړی د شریعت هغه امور چې کوم په موږ باندې فرض دي د هغې خیال ساتل نشته. هر یو شخص د خپل خواهشاتو مطابق تصوف ځان ته بس جوړ کړی دی او د هغې مطابق بس وخت تیری. بعضې ما ته خلک وایي چې ته بیانات ولیکې، نو دا ګورې زه ډېر د درد نه مې دا درس شروع کړی دی، ښه د ډېر درد د وجې. یو کس ما نه دا تپوس کړی چې ستاسو کار خو تزبو سره دی. مې بلکل زموږ کار تزبو سره دی، زموږ مراقبو سره کار دی. د ارشادات هم د بعضې مشایخو کار شته دی. صاحب مبارک به فرمایل چې اولیاء په دوه قسمه دي، یو قطب الارشاد وي او یو قطب مدار وي. قطب الارشاد چې کوم اولیاء وي هغه د وخت چې کوم خلق وي د هغې رهنمایي کې اخته وي. نو دغه درد دی زما په زړه کې هسې نه چې دغه دور کې چې کوم خلق عوام موجود دي او دغه نام نهاد درویشانو ګوري د هغې هسې نه دغه رای جوړه شي د طریقت د بنیاد هم په دې خلی شوی دی چې دا نن سبا دا کوم خلک کارونه کوي چې لالچ عام دی، د حلال او د حرامو تمیز نشته. داسې صوفیام شته. ګورئ الله دې معافي وکړي، نام نهاد د صوفیا یادوم په دغه دور کې عبادت چې څوک کوي هغه ته د سپک نظر ګوري. داسې خلک هم شته په دغه تصوف کې. څوک چې پټکې وهي هغه ته ډېر سپک نظر کوي، څوک چې د حضور علیه السلام په سنتو عمل کوي د هغه ته دومره سپک نظر کوي. هلکه دا تصوف دی. د خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه تصور خو الله دې معافي وکړي په دغه معاشره کې داسې پیش شوی دی چې معاذ الله ثم معاذ الله چې خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه چې هندوستان ته راغلی دی ځان سره ډولکي جوړې وروړي، ځان سره د بینډ باجې وروړي، بس دی غږولې دلته. الله دې معافي وکړي. داسې یو تصور دې معاشره کې د دغه نام نهاده خلکو په وجه جوړ شو چې خواجه صاحب مبارک ټول عمر بس دا کار کړی دی جوړ معاذ الله. نو خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې د دې مجلس ته زه حاضر شوم. د چهارشنبې ورځ وه او د خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه په مجلس کې ډېر جید علما تشریف فرماو، جید بزرگان دین تشریف فرماو چې هغې کې حضرت
او حد کرمانی مبارک رحمت الله تعالی علیه او حضرت مولانا بهاءالدین بخاری مبارک رحمت الله علیه دا د خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه خادم خاص دی. ګورې ښه مولانا بهاءالدین بخاری مبارک رحمت الله علیه چې ډیر زیاده خدمت د خواجه سے مبارک چې چا کړی دی دی مبارک کړی دی. ګورې حضرت مولانا بهاءالدین بخاری مبارک رحمت الله علیه څنګه چې زمونږ رور عباد علي خان صاحب د صاحب مبارک رحمت الله علیه ډیر انتهایی خدمت وکړو او اوس هم کوي، نو داسې د حضرت مولانا بهاءالدین بخاری مبارک رحمت الله علیه د خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه خادم خاص. نو حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې موضوع د مونځ په تاخیر والی باندې وه. وی خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې څوک په مونځ کې تاخیر وکړي او د هغه تاخیر په وجه باندې مونځ قضا شي تینا دا خبره کوله. بیا یو فرمایل چې څه خوش قسمت خلک دی هغه خلک چې خپل مونځونه په خپل ټایم باندې کوي او د هغې کې تاخیر نه کوي. بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایل په لکونو افسوس دی زما په هغه مسلمانانو باندې چې هغې مونځ کې سستی کوي لګیا وي، مونځ کې کاهلي کوي، سستی کوي لګیا وي. لکه وګوره خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه افسوس کوي په کومو خلکو باندې چې مونځ کې سستوالی کوي. زه خو یم کیدی شي خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه په هغه خلکو لعنت کوي چې کوم خلک ورو مونځ نه کوي لګیا وي، چې هغې مبارک افسوس کوي. او بیا فرمایي چې زه یو ښار ته تلم په یو سفر باندې، وایي زما داسې عجیب بزرګانو خلکو سره واسطه راله چې هغه ټول کلی یو ډېر بهترین معمول د هغې بهترینه طریقه وه. وایي د مونځ وخت بلا داخل شوی نو چې ټولو خلکو به مخکې نه چارهدام کړی و. مو تاسو خو 10 منټه په وخت 20 منټه پاتې شو نو زر زر چارهدام وکړو چې یاره مانځه ته ځو. وایي هغه خلک داسې وو چې هغه به لا د مونځ وخت په ملا داخل نو او چارهدام به یې کړو او د الله تعالی په حضور کې به وایي داسې مراقبه ناست و. وایي ما د یو شخص نه تپوس وکړو چې دا وخت خو لا داخل هم نه دی او تاسو مخکې نه دغه چارهدام کوئ، دا څه وجه ده؟ وایي ما ته هغې کې یو بزرګ فرمایي چې مونږ مخکې نه ځکه چارهدام کوو چې څنګه مونځ داخل شي چې مخې سره مونځ ادا کړو، چې څنګه د مونځ وخت داخل شي چې مخې سره مونځ ادا کړو، او هسې نه چې د مونځ وخت داخل شي او مونږ ته څه لږ چند لمحو بعد مرګ راشي او دا مونځ رانه قضا نشي، مونځ رانه قضا نشي، هسې نه چې بېنمازه د دنیا نه لاړ نه شو. څونه احتیاط و هغه بزرګانو کې چې چارهدام به یې مخکې نه کړو، څنګه به چې د مونځ وخت داخل شو مخې سره به چې کوم دی جمع ودرېده، دې دپاره هسې نه چې مرګ راله راشي بېنمازه د دنیا نه لاړ نه شو. وایي بیا راته هغه بزرګ حدیث مبارک ویلی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عجلوا بالتوبة قبل الموت وعجلوا بالصلاة قبل الفوت. وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو تعجیل وکئ، جلدیوالی وکئ په توبه کې پس مخکې د مرګ نه، او تاسو جلدیوالی وکئ په مانځه کې پس د وفات کېدو نه، مخکې د وفات کېدو نه، د وفات کېدو نه مخکې چې کوم دی په مانځه کې جلدیوالی وکئ. بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د حضرت امام یحیی حسن زندوزی مبارک رحمت الله تعالی علیه مزار مبارک ته تللی وم، هلته مې یو کتاب مطالعه کو چې د هغې نوم واسعه. وایي دا خبره ما کتاب کې هم لیده او ما د خپل شیخ و مرشد د خپل استاد محترم حضرت مولانا حسام الدین بخاری مبارک رحمت الله علیه چې دا د خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه استاد محترم و. وایي د هغې نه ما هم دا درس کې دا خبره اورېدلې ده او په دې کتاب واسعه کې دا خبره ما لیدلې ده
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې من اکبر الکبائر الجمع بین الصلاة، چې په ګناهونو کې لویه ګناه دا ده چې ته یو مونځ دونه تاخیر کړې، مونځ دونه رستو کې چې یو مونځ قضا وکړي او بل ورپسې وقتي مونځ ادا کړي. لکه مثال خبره اوس د ماسپښین مونځ څوک قضا کړي او بیا د مازدیګرې د مونځ وخت داخل شي، نو اول هغه د ماسپښین مونځ قضا راوګرځوي او بیا ورپسې د مازدیګرې مونځ وکړي. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې په ګناهونو کې لویه ګناه دا ده ګورې چې ته مونځ کې دونه سستوالی وکړي، تاخیر پکې وکړي. بیا فرمایي چې ما د خپل شیخ و مرشد مبارک نه اوریدلی دي حضرت سیدنا عثمان هروانی صاحب رحمت الله تعالی علیه نه، چې سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ارشاد مبارک ته چې هغې د رسول علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د مازدیګرې مونځ دونه تاخیر وکړئ، مازدیګرې مونځ کې دونه تاخیر وکړئ چې د انور چې کوم دی ښه ښکته شي او د دې دا رنګ لاګ متغیر شوی نه وي، لکه خپل رنګ کې دی وي. وای دې ټایم کې حضرت دا صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو موږ ته یو وخت خاص کوي چې د مازدیګرې مونځ موږ څونه تاخیر سره وکړو. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې څو پورې د نور کې زړوالی شته، یعنی د ښکته دی او نور کې زړوالی شته، سوروالی پکې لا نه دی راغلی، هغه پورې تاسو د مازدیګرې مونځ کوئ. خو چې کله دې کې دا سوروالی داخل شو نو دې وخت کې بیا چې کوم دی مونځ مازدیګر مکروه شو، کراهت سره به مونځ ادا کیږي. نو کله چې د انور ښکته شي او د ده دا رنګ لا تبدیل شوی نه دی، سور شوی نه دی، دغه وخت کې چې کوم دی د مازدیګرې د مونځ ډیر زیات ثواب دی. بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دې کې د یخنۍ د موسم او د ګرمۍ د موسم به هم چې کوم دی خیال ساتئ، خپل مریدانو ته فرمایل. بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې ما په هدایه کتاب کې ګوره خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه ګوره کلک حنفي و، کلک حنفي و او دین دام تاسو ما ته اندازه کیږي چې خواجه صاحب به د کتابونو مطالعه هم کوله. ګورئ مالم پکار دي، تاسو نه پکار دي چې د خپلو مشایخو د فقه د حدیثو د کتبو مطالعه کو. ګورئ دې سره به ما تاسو چې کوم دی زده کړه کوو، د الله د تابعدارۍ حق به مونږ اله صحیح ادا کوو چې ما تاسو ته څه پوهه راشي. ګورئ چې پوهه نه راغلی نو مونږ به څنګه د الله او د رسول تابعداري کوو. ګورئ نو فرمایي چې ما په هدایه کتاب کې هم دا خبره لیدلې ده او د خپل مرشد پاک شیخ الاسلام حضرت عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه په قلم لیکلی شوی دا حدیث مبارک ما هم لیدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د سحر مانځه چې کوم دی په ښه رڼا کې وکئ، ښه اسفر بالفجر فانه اعظم للاجر، ځکه چې د دې اجر ډیر زیات دی. یعنی د سحر مونځ چې کله ښه رڼا د اسمان کې رڼا ښه خوره شي نو هغه ټایم کې چې کوم دی د سحر د مونځ ثواب ډیر زیات دی. بیا یې فرمایل چې د ماسپښین د مونځ طریقه دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې دا ښه تاسو رستو وکئ، د ګرمۍ په موسم کې رستو وکئ، دونه رستو وکئ چې د هوا لږه یخه شي، دونه رستو وکئ. او د یخنۍ په موسم کې دونه زر وکئ چې څه ټایم دغه مشرق طرف ته دا سایه ووړېږي، مشرق طرف ته د هر څیز دا سایه وړي، استوانه د انور ووړېږي، مخې سره چې کوم دی د یخنۍ په موسم کې بیا د ماسپښین مونځ ادا کوئ. وی بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه نقل کو. وی فرمایل چې په ګرمۍ په موسم کې تاسو مونځ ځکه لیټ کوئ ځکه چې کله د ګرمۍ موسم او دا غرمه وي، وایي دې ټایم کې چې دا کم تپش دی، حرارت دی، دا د جهنم جوش دی. ګورئ دا د جهنم د جوشوالي په وجه دا حرارت ګورئ دی. نو چې کله د حرارت ختم شي نو هغه وخت کې د ګرمۍ په موسم کې تاسو دا
ماسپښین لمونځ ادا کوئ. اوس خو هر جومات کې د خپل جمع خپل ټایم دی، نو که څوک داسې وخت کې جمع اسانه وي، مقتدیانو ته اسانه وي او امام صاحب ته اسانه وي، نو سنت طریقه دا ثواب پکې ډېر بیا زیات دی چې د ګرمۍ په موسم کې انسان د ماسپښین لمونځ لږ وروسته وکړي، او دا رنګې د یخنۍ په موسم کې بیا لږ جلدیوالی پکې وکړي چې څنګه مشرق طرف ته دا ټول دا سایه واوړېږي مشرق طرف ته، مخکې سره د ماسپښین لمونځ دی په یخنۍ کې ادا کوي. بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې یو ځل حضرت خواجه بایزید بسطامی سے مبارک رحمت الله علیه نه د سحر لمونځ قضا شو. وایي لمونځ چې قضا شوی وایي په هغه ورځ دونه په زار او په قطار حضرت خواجه بایزید بسطامی سے مبارک رحمت الله علیه وجړل چې د هاتف نه د غیبي آواز وشو چې ای بایزیده تا خو دونه جړا وکړه ماته چې ستا په عملنامه کې په زرګونو منځونه چې کوم دی ما واچول. تاسې فکر اولیاو کې نیکانو پاکانو کې ما تاسو نه نن سبا مونځ قضا سي اړو فکر را سره دي اړو پروا نه کو. امام ذهبي سے مبارک رحمت الله علیه، امام ابن حجر سے مبارک رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده چې یو زنانه وفات شوه. هغه زنانه کله دفن شوه، پس د دفن کېدو د هغې ورور په ذهن کې سراله چې زما نه خو څه قیمتي سامان په دې خور د قبر کې پاتې شو. هغه ځوان رالګې شو، پټ په پټ راغلی دی او د خپلې خور بیبي قبر یې دوباره کنستلی دی، خو چې کله لاندې له حد ته کوز شوی دی چې د خور جسد ته یې کتلي دي ټول چې کوم دی په اور سوځېدو لګیا و، په اور باندې سوځېدو دی یې اغستی دی او واپس په منډه منډه راغلی دی. مور ته وایي چې زما د دې خور څه عمل و، خو په عذاب کې مبتلا ده، ما خو داسې حال د هغې وکتو. مور بی بی ورته وایي چې بچې ستا خور به مونځ نه کولو، دا د مونځ سزا ده. نن سبا بعضې خلک ناپوهه وایي چې یاره زه اخلاق مې ډېر زیات ښایسته دي، چا سره ظلم نه کوم، د چا ځمکه مې نه لاندې کړې او ما چا سره زیاتې نه دی کړې او زه پر دې حق نه خورم، په یتیم باندې ظلم نه کوم، خیر دی که مونځ نه کوم نو څه چلو شو. داسې به تاسو بعضې خلکو نه خبر اورېدلی دي او دا حدیث مبارک دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې په ورځ د محشر چې کوم خلک قصدن عمدن مونځ قضا کوي، 5 وخته د مسجد نه ورته اذان کېږي او دی قصدن عمدن جومات ته نه ځي، په ورځ د محشر د الله په دربار کې به د ده یو نیکیم قبوله نه ګورې، ښه د ده یو نیکي کوه، خیراتونه کوه، روجي نیسه، زه نام نهاد نوم د پاره حجونو لزا، زه ځان شهرت د پاره خیراتونه کوه، خو چې مونځ نه کوې یو نیکي دې ګورې قبوله نه ده، ښه یو نیکي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة لقی الله علیه غضبان، څوک چې مونځ پرېږدي په ورځ د محشر به الله تعالی ورسره داسې ملاقات کوي چې الله به ورته په جلال کې ګوري، چې الله درته په جلال کې دی نو بس بیا خو د بیړي چپه ده غر کې تباهي. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې ما د خپل مرشد پاک حضرت سیدنا عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه نوریدلی دي و هغه مبارک مونږ ته د حضرت امام زاهد سے رحمت الله تعالی علیه تفسیر نه دا خبره نقل کړې وه او دغه آیات مبارک په ضمن کې مونږ ته ذکر کړی و چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې ویل دی ویل چې کوم دی په جهنم کې یو کنده ده، ګوره للمصلین الذین هغه مزګزارو د پاره هم عن صلاتهم ساهون چې دوی خپل مونځونه هیروي، د مانځه ټیم شي او دی مونځ کوم دی هیر کی. اکثریت په تاسو اورېدلي وي و یاره د سهار په وخت کې دا بستره وی ډېر خوند را پرېږدي، وی ډېر خوند کوي. د مسلم شریف حدیث مبارک دی وی کله چې دا سحر وخت داخل شي
وایي دا شیطان د خپل مکر و فریب پټکې او څادر راواخلي چې دا کم بنمازه خلک وي چې په موږ کې سست وي کاهل وي راشي د خپل د مکر او د فریب او د دوکې دا څادر وایي د ده د سر نه داسې راته وکړي بیا یې د دې لاسونو نه ورته راته وکړي بیا یې ورته د خپو نه راته وکړي نو وایي د مکر و فریب سره چې کوم دی دغه انسان دغه بېنمازه سړی په دغه وخت کې هغه شیطاني آرام محسوس کړي شیطاني آرام چې کوم وي هغه محسوس کړي چې یو دی نن اوس خو د خوب کې ډېر خوند رالو او بیا چې ګړۍ ته وګوري لا 10 منټه دی لږ یو 15 منټه نور به هم خوب وکړم ټوله شپه دی په خوب باندې موړ نه شي اوس 15 منټه کې دی ځان په خوب باندې برابروي ټوله شپه دی په خوب باندې برابر نه شي داسې شي چې داسې په خوب باندې ورشي چې سترګې کولو کې نور راختې وي او مسلم شریف حدیث مبارک دی کله چې شیطان دغه عمل وکړي وایي که تکړه وي مزګزاره سړی وي وایي چې هغه څنګه راپاسي کټ کې کینی او د کټ د خپې ښکته کي هغه ټایم کې چې کوم دی د د خپو نه او د لاسونو نه چې دا کم د مکر و فریب دا څادر تو کړی دی شیطان هغه خلاص شي هغه ته کلو شي کله چې دی چاردام ته لاړ شي او دی چاردام شروع کړي او په خپل مخ باندې اوبو لپه را پرېږدي وایي دغه ټایم کې چې کوم د مکر و فریب دغه پټکې ده ته شیطان په سر کړی دی هغه هم ترې ختم شي دی تازه په تازه شي وایي او چې کوم انسان د دغه شیطان مکر و فریب کې راګیر شي او د پاتې شي چې کله نور روخیږي مستی قضا شي و دغه شیطان دوباره راشي او شیطان څه وایي ځان سره وایي چې بچی خو مې لاوده دی یا که جینۍ وي بچی خو مې لاوده ده او د خپل مکر او د فریب لاس پې ووهي او آخر کې بیا څه کوي دغه شیطان لعین بدبخته د خپل تشې متیازوزې راښکاره کړي او د دغه بېنمازه په مخ باندې متیازې را پرېږدي که تاسو کتلی وي دا کوم خلک بېنمازه خلک وي د په مخ کې نور نه ګورئ رڼا پکې نه وي تک زیړ مخ بدبخته مخې نیولی وي رڼا پکې نه وي داسې خلک نو شیطان لعین چې کوم دی داسې د مکر و فریب جال مو تاسو ته چې کوم دی اچوي ګورئ الله دې تموږه محفوظ وساتي نو حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه د خپل مرشد پاک حضرت عثمان هروری رحمت الله علیه خبره ذکر کوي چې کوم خلک خپل مز هیروي د هغې دپاره په جهنم کې ویل کنده ده او ویل داسې کنده ده په جهنم کې چې دې کې به سخترینه سزا خلکو ته میلاویږي او هغه خلکو ته به سزا پکې میلاویږي چې کوم خلک په مونځ کې سستوالی کوي دا د هغه خلکو خبره ده چې مونځ کې سستوالی کوي چې مونځ نه کوي د هغې دپاره ګورئ ډېره زیاته سخته سزا ده ګورئ ښه دا د مونځ د سستوالي خبره درته شروع ده ګورئ چې کوم خلک په مونځ کې سستوالی کوي وایي دغه د جهنم کندې ویل او یا زره پیرې د الله په دربار کې سوال کړی دی چې یا الله دا دونه سخت عذاب دی چاله تیار کړی دی و الله تعالی ورته فرمایل چې کوم خلک په خپل وخت باندې مونځ نه کوي په مونځ کې تاخیر کوي منځونه قضا کوي دا هغه خلکو دپاره ما عذاب تیار کړی دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځل د ماښام مونځ ادا کو چې د مانځه نه بعد بر اسمان ته وکته ستوري لږ زیات شي و ښکاره شي زر په منډه کور ته تشریف یوړو او یو غلام یې آزاد کو چا ترې تپوس وکړو چې حضرت سیدنا عمر صاحب مبارکه تاسو عجیبه دغه په منډه کور ته لاړئ یو غلام هم آزاد کو دا څه وجه وه وایي د حضور علیه الصلاة والسلام سنت طریقه دا ده چې کله نور وغورځېږي غروب شي نو مخې سره به د ماښام لمونځ ادا کې ما د سنتو په طریقه باندې عمل ونکړو د هغې کفاره مې ادا کړه ګوره لږ غوندې تاخیر ترې نه په مانځه کې وشو او زه د هغې د کفارې دپاره غلام آزاد کړو نن سبا مو ته په سنتو څونه عمل وکړو سحر نه چې شروع شو تر ماسوتنه پورې د سنتو خلاف زندگی تیرو لګیا یو
الله دې موږ ټولو ته معافي وکړي. سیدنا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه په نفوذاتو کې مخکې تیر شوي دي چې روزانه دربار رسالت ته 2 فرشتې راځي. هغوی دا اعلان کوي چې کوم خلک د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سنتو خلاف ژوند تیروي په ورځ د محشر به هغوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت نه محرومي. ګورئ حضور علیه السلام د شفاعت نه به محرومي. موږ مرګورو ته د پټکو ویلی دي، څوک دلته را رواني په لاره پټکې چانه والي، څوک ګوتۍ کې ځان سره پټ روړي، څوک سوکي. اوس هم بس زبان پټ کو چې عمل پې څوک نه کوي، نو بس اوس چاته ډېر نه وایو، پته نه لګي چې مونږ خوله ورته څه نه ښکاري یا د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا سنت ورته څه نه ښکاري. نو یو د پټکو حکم کړو، بیا خلک هم ورو ورو کم شول، خلک به هم نه راتله. د یاري ویره پټکي لازم کړي دي، داسې ملوي غر پې لازم کړو چې شا به دا غر ونړوئ. نو بعضې به دلته لاره کې را روانو، چانه به پټکی واشتو. هلکه دې پټکي کې څونه خیر تا ته میلاویږي، څونه عزت درته میلاویږي. حضور علیه السلام درنه قبر انور کې خوشحالېږي، یو مزد په 70 درجه بدلیږي او د الله رحمتونو باران درمانی کیږي. نو حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه بیا د صدقې په حق کې خبرې شروع کړي. وی فرمایي چې څوک د الله د رضا دپاره صدقه کوي، خیرات کوي او په اوږو باندې خوراکونه کوي. وی خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې په ورځ د محشر به د هغه خلکو او د جهنم په درمیان کې الله تعالی 2 پردې راولي، 2 پردې، او د هرې پردې مسافت مزل به د هغې چوړایي به 500 کاله په مزل باندې وي. یعنی دی به دونه د جهنم نه لرې وي څوک چې د الله د رضا دپاره خیرات صدقه کوي. ګورې ښه، خیرات صدقه کوي د الله رضا دپاره. وی بیا خواجه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د دروغ متعلق خبرو فرمایله چې دروغ ویل، چې څوک دروغ وای وی څوک چې دروغ وای هغه ځانم تباه کو او د خپل کور اهل و عیال ځان سره تباه کو او خپل رزق ځان لا ختم کو. وی رزق به برکت نه وي. ګوره څوک چې دروغ وای. وی بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه یو حکایت نقل کو چې هغه فرمایي چې مولانا عماد الدین رحمت الله تعالی علیه چې بغداد شریف کې دغه عالم دین پاتې کېدو، وی دا غي نه ما دا حدیث مبارک او دا واقعه د حضرت موسی علیه السلام په حق کې اورېدلې ده چې حضرت موسی علیه السلام الله تعالی فرمایل چې اے موسی علیه السلام ما په جهنم کې یو کند پیدا کړی ده چې د هغې نوم دی هاویه، او دا اخري تل کې ده 9 درجه کې ده د جهنم، او دا د جهنم د ټولو حصو نه ډیره زیاته سخته ده چې دې کې کوم لړمانان دي هغه هم ټول د اور نه جوړ دي، که دې کې کوم ماران دي هغه هم ټول د اور دي، دې کې چې کوم کاڼي دي هغه هم ټول د اور نه دي، او روزانه د دې د اور زیاتیږي، یو ورځ د بلې ورځې نه د اور زیاتیږي. وی بیا موسی علیه السلام ته رب فرمیل اے موسی که دغه جهنم د دې هاویې د کندې نه صرف یو قطره په دې دنیا کې را لړه شوه نو په دغه دنیا کې به ټول سمندرونه ټول خشک شي، دا څونه غرونه چې دي دا ټول به ریزه ریزه شي، او دا ځمکه به تحت الثرا پورې تر آخري تل پورې چې کوم دی ټوله اوشلیږي لګیا به شي، صرف یو قطره کې چې کوم دی دونه طاقت پروت دی. ګورې وی بیا موسی علیه السلام عرض کو چې یا الله دې کې به کومو خلکو ته عذاب ملاویږي؟ حضرت موسی علیه السلام ته رب فرمایل چې دې کې به 2 خلکو ته عذاب ملاویږي، یو هغه خلکو ته چې کوم خلک په خپل وخت باندې مز نه ادا کوي، عبادت زمانه کوي، او یو به هغه خلکو ته چې د دروغو قسمونه خوري لګیا وي، د دروغو قسمونه. نن سبا کاروبار د پاره څونه د دروغو قسمونه خوړل کېږي، فروټو منډۍ ته لاړ شه د دروغو قسمونه،
که سبزي منډۍ ته لاړ شي د دروغو قسمونه، که څاروو منډۍ ته لاړ شي د دروغو قسمونه، که دکاندار لاړ شي د دروغو قسمونه، که چېرته فیصله کې کینې یو به هم قسم قرآن کوي بل به هم قسم قرآن کوي. خو دې که خو به یو دروغجن وي که نه، یو خو پکې دروغجن دی خو دواړه قسم قرآن کوي. ته به حیران شي چې خدای دا څه حال دی. ما خو دې مرګورو ته ویلي ګورې دا فیصلې میصلې موږ ته مه وروړئ، دواړه قسم قرآن کوي، موږ پکې تمیز نشو کولی چې کوم یو په حقه دی. نو وایي دې کې به هغه خلکو ته سزا میلاویږي چې د دروغ قسمونه خوري او په خپل وخت باندې مونځ نه کوي. ګورئ دا مونځ کې سستوالي باره کې خبره ده. بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه د یو بزرگ خبرو که چې حضرت خواجه محمد اسلم توسی رحمت الله علیه د هغه نوم مبارک دی. وایي هغه مبارک یو ورځ په رښتیا قسم خوړلو، په رښتیا خبره باندې قسم یې خوړلی و. وایي هغه وخت کې هغه د سکر په حالت کې په صوفیاو باندې دوه قسمه حالات راځي، سکر وي یو صحو وي، یو غیبت دی غیبت، غیبت نه غیبت، غیب معنی زبر دی فتحه ده پی، او یو حضوری ده، یو ذوق دی یو شرب دی. دا په صوفیاو باندې خپل حالات تیریږي. خو حضرت خواجه محمد اسلم توسی مبارک رحمت الله تعالی علیه معنی هغه وخت کې د سکر حالاتو چې مدهوش و د خپل هوش کې نو، هغه وخت کې دوی په څه خبره باندې قسم خوړو او قسم هم پر اختیا خبره باندې و. خو چې کله دوی د سهو حالت ته راله، د هوش په حالت کې راله، نو خپلو مریدانو ته فرمایل چې ما نن جوړې څه قسم خوړلی دی. وی مریدان ورته فرمایل چې او صاحبه تاسو په یو خبره قسم خوړلی دی او پر اختیا خبره هم قسم خوړلی دی. حضرت محمد اسلم توسی مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې نه دا قسم ما ښه نه دي کړی چې مې خوړلی دی، زه خپل نفس دوکه کړی یم، زما نفس ړوند شوی دی او زما د الله په ذات قسمي چې نن نه پس به زه خبرې ونه کړم، بس دی زه به نن نه پس خبرې ونه کړم، ځکه چې هسې نه بیا چېرته قسم ونه خورم. ګوره اولیا نیکان پاکان د هغه رښتیاو قسم نه هم دونه ځان ساتي. ګورې ښه امام شافعي صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایل به چې دروغ مو وایه نو قسم ته به د حاجت نه نه راځي، دروغ وایه نو قسمونه به بیا ډېر خوري. نو حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت محمد اسلم توسی رحمت الله علیه بیا 40 کاله ژوند دی او دی مبارک چرته بیا خبرې ونه کړې وي. 40 کالو پورې هغه مبارک بیا خبرې ونه کړې، صرف د یو قسم کفاره یې ادا کا. موتا خو چې د سهار نه شروع شو تر ماسوتنه خوله پې نه ستړي کېږي، د آخرت وړو فکر نشته، بس خورو قسمونه لګي، ته بسکټ ته بس خورئ. الله دې معافي وکړي. دې کې حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب ته نه تپوس وکړو چې صاحب د مبارک د 40 کاله بیا څنګه تیر کړي دي، که دلته بس حاجت راتلو نو خپل مریدانو ته خپل کور کې به د څه خبره کو، څنګه خپل حاجت پوره کولو. وایي دې مبارک حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دې مبارک دا 40 کاله په اشاره باندې خپل ضرورت پوره کړی دی، په اشاره باندې ټولې خبرې کړې دي. ښه دوی مبارک ته الله تعالی دونه لوی کمال ورکړو. نو مونځ ګوره دا مه قضا کوئ. په تصوف کې داسې یو شیخ او مرشد نه دی تیر شوی چې چاته ویلی دي چې یو مرید ته ویلی دي ته مونځ مه کوه زه ستا په ځای مونځ کوم. یو بزرګ هم داسې نه دی تیر شوی چې خپل مرید ته ویلی دي چې ته روجې مې نیسه زه ستا په ځای روجې نیسم. یو مرید ته داسې نه دی ویلی چې ته نیک عمل مه کوه زه ستا په ځای نیک عمل کوم. یو بزرګ هستی، یو صوفي د هر سلسلې داسې هستی نه ده تیره شوې چې خپل مرید ته سینه ټپولې ده چې زه یم بس ته نیک عمل مه کوه، چې دې خوښه یې کوه بس زه دې ذمېوار یم. نه، هغه کې خپله دونه خشیت الهي پروت دی، هغه بزرګ کې د الله یره. د خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه اخري حالت سو چې د دنیا نه تشریف وړو.
قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زمونږ مرشد پاک به ډېر زیات جړل د الله په یره کې جړل به سالکینو مریدانو نه به تار نه برداشت کېده. خیر کې وایي ما ورته وفرمایي چې صاحب تاسو ولې ډېر جاړئ؟ وایي ما ته وفرمیل قطب الدینه زما دنیا نه د تلو وخت دی او زه به الله ته او دغه محبوب رسول الله مبارک ته خپل مخ څنګه ښیمه، زه به ورته څه ښیمه چې ما څه روړي دي ځان سره. وایي دا یې ویل او بیا په جړا شو، بیا په جړا شو. څونه چې د لوی مرتبې ولی وي هغه کې ګورې خشیت الهي ګورې ډېر زیات پروت دي. ټیک ده د مرشد د نیکانو پاکانو د صحبت د ناستې برکت شته، هغې نه څوک انکار نه کوي، یا خو د حدیث مبارکانو نه ثابت دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې ته مونځ پرېږده، ته نیک عمل پرېږده، ته روجې پرېږده. مخکې ورځو کې یو مولانا صاحب ما ته رالی، وایي زموږ په مقتدیانو کې یو څوک وه، یو زنانه راله وایي ما ته وایي چې مولانا صاحب د روجه یو پیر صاحب معاف کولی شي؟ وایي ما ورته ویلی چې نه، روجه خو څوک نشي معاف کولی. هغه د حضور علیه السلام اختیار کې وه، داسې حدیث مبارک شته چې هغوی صحابو ته روجه معاف کړې ده. هغه د حضور علیه السلام مختار نبی دی، ایله الله شان ورکړی دی. نه یو صحابي ته دا شان شته، نه یو ولی ته دا شان شته، نه یو امام ته دا شان شته چې چاته روجه معاف کړي. وی هغې نه پس عجیبه خبره هغه زنانه وکړه ښه چې زما زوی دی او هغه وایي چې ما ته خپل پیر صاحب روجه معاف کړې ده چې ته روجې مې نیسه. والله عالم چې هغه پیر صاحب ورته یا ویلي و یا نو ویلي، خو د هغه لږ تصور خو دا جوړ شوی و، دا جوړ شوی و. الله دې داسې نام نهاده پیرانو نه مونږ ټول لرې وساتي. نبی علیه السلام ارشاد مبارک ته چې څوک په مونځ کې سستوالی کوي او مونځ کې تاخیر کوي او مونځ قضا کوي، وایي په ورځ د محشر چې دی میدان حشر ته راځي د ده په تندي به 3 کلمې لیکلی شوي وي. یو به دا کلمه وي چې د الله حق ضایع کوونکیه. دویمه کلمه به دا لیکلی شوي چې ای د الله غضب سره مخصوصه بنده، چې الله غضب دپاره خاص کړی شوی یې ته. او درېیمه کلمه به دا لیکلی شوي چې څنګه دی په دنیا کې د الله تعالی حق ضایع کړی دی، نن به ته د الله تعالی د رحمت نه مایوس یې، ته به نن د الله تعالی رحمت نه لرې یې، مایوسه به یې. سوچ قصدن عمدن مونځ قضا کوي. حدیث مبارک کې راځي، یو حدیث مبارک کې شجاع الاقرا یو مار دی، هغه هم یاد شوی دی، او بل حدیث مبارک کې راځي چې 99 ماران به په قبر کې په داخته کېږي. 99 ماران او د یو مار دونه تیز ډانګ دی چې یو لوی غر باندې هغه خپله خوله کېږدي او ډانګ پرې راپرېږدي، وایي دا غر به ریزه ریزه کړي، دونه تیز دغه زهر دي ګورې. او که صرف د خولې هغه بڑا چې کم دی هغه د دنیا ته هغه راپرېږدي، نو په دې دنیا کې به چې کم دی ټول انسانان مړ شي. دغه دونه تیز د خولې هغه هوار دی. او دارنګې په ده باندې به الله تعالی یو داسې فرشته مقرره کړي چې هغه په سترګو باندې معذوروي، څه به ورته ښکاري نه، په غوږونو به معذوروي، څه به اوري نه، او داسې ګروز به الله تعالی هغې ته په لاس کې ورکوي چې دغه مړي باندې به هغه را باندې کوي، دی به جوړېږي او هغه به پې را باندې کوي. ګورې د بېنمازۍ چې کوم دی دونه سخترینه سزا ګورې پرته ده. الله تعالی دې مونږ ټول په صحیح معنو کې مزګزاره کړي. او مونځ داسې یو عمل دی چې د دې په باره کې په ورځ د محشر به ړومبی تپوس ګورې د مونځ کېږي، ښه د مونځ به کېږي. څونه شیوخ څونه نیکان پاکان چې تیر شوي دي هغې ټول عمر کې چې کوم دی د مونځ تابعداري کړې ده، پابندي یې کړې ده. ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه
شیطان لعین ورته نور رالی استدراجي شکل یې جوړ کړی چې بس دی عبدالقادر ته ما مقبول کی ته ما محبوب کی ما ستا ټول عبادات چې کوم دی قبول کړه او نور ته عبادت مه کوه بس ستا عبادت ته حاجت نشته. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې عبادت خو رسول الله مبارک اخره پورې کړی دی. عبادت خو حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ اخر وخت پورې کړی دی. عبادت خو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو نه دی پرې خو دی. دې ټیم کې شیطان لعین ورته ویلی چې عبدالقادر په علم دی رانه ځان خلاص کو توی وی ډیر زیات. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې نه علم خو ستام ډیرو ما درنه د الله په فضل ځان خلاص کو نو ګوره دا چې څوک د تصوف په جامه کې دي او د عبادت نه لرې دي دا ټول د شیطان په حملو کې راګیر شوي دي. دا ټول الله تعالی دې د هغوی اصلاح کې سره زموږ د ټولو او ممکن به هم ډېر کمی وي هر چا کې کمی شته. الله تعالی دې موږ ټولو نه خدای دا کمی وباسلی کي. صحیح مریدان دي صحیح امتیان دي الله تعالی